د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د غوږو مبارکانو بیان کوو. حامدا ومصليا اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد كل معلوم لك. د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک شایسته برابر مبارکان غوږونه ول، داسې تیز اوریدونکي غوږونه یې ول چې هغه څه یې اوریدل چې نور چا به نه اوریدل، نه تر دې اسمان او ان تر دې چې د اسمان دروندوالی ګړه چهارې غږ یې هم اوریدي. علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک په حواله امام ترمذی رحمت الله علیه، ابن ماجه رحمت الله علیه، د ابو نعیم رحمت الله علیه، د ابو ذر رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایل چې زه هغه څه وینم چې تاسې یې نه وینئ، زه هغه څه اورم چې تاسې یې نه اورئ. بیا یې وفرمایل چې اسمان ګړه چهارې وکړي، یعنې د ډېر دروندوالي سره اوازونه وکړي، او زه هغه اورم، او ښایي هم د هغه چې ګړه چهارې وکړي، ځکه چې ټول اسمان کې د څلورو ګوتو ځای هم خالي نشته، مګر پر هغه یوه ملایکه علیهم السلام و الله جل جلاله ته په سجده پرته وي. جامع الجمرات، شمائل ترمذی، امام ابو نعیم رحمت الله علیه د حکیم بن حزام رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام مبارک په صحابه کرامو کې ناست وو، ناپامه یې وویل چې تاسې هغه څه اورئ چې زه اورم. صحابه کرام مبارکان ورته وویل چې یا رسول الله، موږ خو هېڅ نه دي اورېدلي. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمایل زه د اسمان ګړه چهارې اورم، په اسمان کې ملامتیا نه وایم چې ولې ګړه چهارې کوي، ځکه په اسمان کې د یوې لویشتې ځای نشته، مګر پر هغه ځای باندې ملک علیه السلام مبارک و الله جل جلاله ته په سجده وي یا ولاړ وي. دلایل نبوت، علامه ابو انس عبدالعزیز رحمت الله علیه مبارک د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې د مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه السلام مبارک او حضرت بلال رضی الله عنه مبارک ته په بقیع الغرقد هدیره، بقیع الغرقد په مدینه منوره کې یوه لویه هدیره ده، چې روان ول. پیغمبر علیه السلام مبارک او حضرت بلال حبشي رضی الله عنه مبارک ته وویل چې ته هغه څه اورې چې زه یې اورم. حضرت بلال رضی الله عنه مبارک په جواب کې ورته وویل چې نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وویل چې ته نه اورې چې د قبرو خاوندان د دې د اعمالو په وجه عذاب کې، یعنی د هغو ته عذاب ورکول کېږي. رعیت النبي صلی الله علیه وسلم وما علینا الا البلاغ المبین.